السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن یو بهترین وظیفه ده یقینا درته چې د چا رشته نه کیږي په یو ځای کې رشته خوخی او دی وی چې ماته دغه ځای کې د رشته ملاو شي او په شرط د دې چې د هغوی هلته نکاح بل ځای کې نه شوي ان شاء الله د الله په حکم سره چې الله جل شانه به د دې قرآن کریم په دې آیات کریمه سره به الله جل شانه د هغه ځای کې رشته کوي کوم ځای کې چې د خوښه وي هغه عمل سره قد شفعها حبا قد شفعها حبا. دا د قرآن مجید آیت کریمه دی دا چې څوک 313 مرتبه وي الله جل شانه به د په هغه ځای کې رشته وکړي په کوم ځای کې چې د خوښه وي یوازې دغه نه چې هر قسم حاجت دی وي هر قسم ضرورت دی وي او دا عمل د شروع خو په شرط د دی ګوره بعضې خلکو ته منځ کوي او شکر دی یاره 4 واړه منځونه کوم هلکه 5 ولې یاره د سارې خو زه نشم پاڅېدی نو دا زموږ د ټولو نه غټه کمزوري ده ګورئ ټول نخوست او ټول چې کوم د بې اتفاقۍ راځي د رزق دا کمی راځي او دعاګانې نه قبلېدل راځي دا ټول د دې سره تعلق د دې تعلق ټول چې کوم دی هغه د مونځ سره دی ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي الصلاة عماد الدین دا مونځ چې کوم دی وایي دا د دین ستن ده یقینا درته د مونځ اهتمام شروع کوي چې هر قسم مسله دی الله به حل کوي.